کتونکو څرنګه تاسو ته معلومه ده چې یو داسې یو دوران چې په هغه ټایم کې نه د ریډیو نه د ټي وي یو خاص سیسټم او بلکې یو چینل پاکستان ټلویزیون چې په هغې باندې به مختلفو وختونو کې مختلفې ډرامې به نشر کېدې چې هغې ته به خلکو خپل کار روزګار پرېښودو هم په هغه ډرامو کې یوه ډرامه چې هغه به د کویټې سنټر نه نشر کېده د بیلتون په نامه باندې نن موږ سره موجود دی حبیب پانیزی صاحب. السلام علیکم حبیب صاحب. وعلیکم السلام لطیف الله جان په خیر څه حال دی خیاست پېښور ته راغلي یې څنګه درته ولګېده؟ پېښور ته زما ډېر شوق و دا وخت زما تقریبا 80 کاله عمر دی ماشاءالله نو په دا 80 کاله عمر کې په اول ځل زه پېښور ته راغلی یم پېښور ما نه ولیدلی نو ډېر خوشحاله یم د دې خلکو مینه ما ته معلوم وه ولې چې د زموږ یوه ډرامه لکه څنګه چې تاسو وویل چې بیلتون ډرامه ډېره مشهوره شوله دلته نو د خلکو دا خواهش و چې بیلتون که موږ مخامخ ووینو لکه نن چې تا زه ولیدلم او تا ویل چې راځه زه یو څه له تا سره ګپ شپ کول غواړم نو دلته که زه په پېښور کې هر چا ولیدلم او هر چا چې بیلتون ډرامه کتلی هغه به ما نه یې لکۍ تر څو پورې چې خامخا به د چایو ست خو به کم سے کم راته کوي کله ما سره چای وي که نه یوه ده وخت به منالم صرف هغه ډایلاګ وکوي چې کوم تاسو په بیلتون ډرامه کې مشهور و هر څوک به ورته بالکل داسې ناست و چې هغوی ویل که موږ نه څه وکړي یو کیست و په هغه کې موږ ځو په ریلوې سټیشن کې نه ریلوې سټیشن ته ځو موږ نو هلته چې خانجي و که نه خو ډېر ښه غټ بند و که نه هغه دی لږ د عقل له خوا پاته مو نو دی وایي چې تر ریلوې سټیشن نه پورې موږ په چش کې ځو موږ کراچۍ ته روان وو مطلب دا رنګه سټوري وه ما ویلې چې یاره په هغه وخت کې رکشې نه وې ده ویلې چې په ټانګه کې ځو ما ویلې په ټانګه کې نو ته ځې نو لږ شرم مطلب سوس کته مطلب په آس باندې ولې په غریب ازار ګټې آس غریب په عذاب شي تا نسي وړلی ډېره مننه خوشحاله آباد اوسې.